کتونکو علب خان شیرپو یم ستاسو په خدمت کې حاضر یم دا ویډیو سره په غور سره وګورئ چې علب خان شیرپو څوک دی څه کوي او څه کړي دي. الحمدلله په 400 کې شپېته کوره جوړ کړي دي او په هغه شپېتو کور کې یو کور چې کوم دی د دې بابا خو هم دی. دا بابا به په جونګړه کې اوسېده. په دې روژه کې الحمدلله د کور ته 4,000 روپۍ رسېدلي دي. هغه رور به څومره خوشحاله وي او د هغې په تناظر کې نن دی چې کوم دی نو دلته راغلی دی بیا هم د ځان سره وړی یوسي. ښه لور هم ورله واده کړه، لورکۍ هم ولې داسې ځای کې واده کړه چې بابا ورته په خپله وایي چې خوشحاله ده یا نه ده. دا د علب خان شیرپو کار دی. ښه دا ډېر زه چې صرف په خپلو پراجکټو باندې ګرځم او صرف خپل کارونه درته ښیم نو په هغې به ویډیوګانې خو نه شوشا مونږ کوو چې سم ریکارډ کړل تاسو سره هم شیر کړل. نه را سره ایډیټر شته نه را سره کیمرامین او نه څه بل څه هر څه په خپله چې کوم دی دغه کیمره هم ځان ته دغه کړې ده او بس یو رواره دی را سره او دغه هر څه چې کوم دی نو لګیا یو ستاسو د وړاندې. خو کار کوو الله له معاملات ټیک کوو د الله سره د انسانانو سره نه. ګیندې بابا سره زما وایي چې شپږ اته کال پس چې کوم دی ملاقات کېږي. په روژه کې مې ویډیو بیني راغلی او رور مې ورلېږلی دی. بابا داسې ده بالکل اذان کېږي زه چې د خلکو ته پته وي چې علب خان شیرپو څوک دی. په خدای مال چې داسې کار ورور هم نه کوي لکه ما هغه چې خو ما لمونځ صادقانې روغ خلک او بس هغه هم روغ سړی ما زه ناست ما یو څوک دوه کسان راغله او ما ورته وویل چې پاڅئ هغه هلکان نه مردان را پاڅئ روغ سړی دی قسم په خدای زه خو په دې حال کې نه ومه ګزاره مې کوله نو ما هغه ورسد ما یک لمبر سړی دی او داسې میډیا هلته د ورور هم زما ما قسم مې په خدای چې د هغه سره لږ لاندې باندې را نو زما هم خلک شته. صحیح ده. ښه کور هم جوړ شو، لورکۍ هم واده شوه، هر څه جوړ شو برابر شو او ستا ځواني پکې لاړه. زمونږ ځواني پکې ختم شوه او داسې به د ډېرو دغه ته یې وګورو. راشه دې خواته لږ راشه دې خدای زوی دی. بابا وی ما به ښه یم او زما بار سم کې. ښه دومره ښکلې کور الحمدلله لورکۍ په دومره ښه ځای کې واده شوه. خدا دا چې وایي ما ته خو روغ کاري ښه داسې ټنګېده دی لکه زر چې زرګر له وتلمه لوریانې وې اورې رشتې مو ورلو کتلې. زما یې ډېر ښه خدمت ده کړی خدای دې نه خرابوي. دغه دی ډېر دي اخوال کې ډېرې کوټې جوړې کړي خو الله که ورغلی خلک پکې اوسېږي. هم دې کال کې نیم ورغلي. کتونکو دا مې صرف د دې بابا راته یو جلک ښوده. مونږه ایزي پیسه باندې زما دا موبایل تاسو چک کې الحمدلله چې په دې میاشت کې د دې روژې په دې میاشت کې ما په ایزي پیسه څومره خلکو ته پیسې لیږلي دي. احساس را سره دی بابا لا بل ورځ کس مې ولېږه 4,000 روپۍ ورته کور کې پرېښودې راغی دته چونکې زما ځای نه معلوم ما پسې دې هم ګرځېدلی دی. دې دوران کې چې کوم دی د دوی د لورکۍ واده مو شو زمونږ په ترو باندې او دغه د ژوند دی روان دی نو ضمیر به هم خوشحاله ني خو خلک ډېر امکان دی ونولي د دې خلکو دعا خو به د دې سپینو ډکو به الله پاک خاطر نه کوي. او دا دوا قسم مې د په خدای په مانځه کې هم درته کوي نو انشاءالله دا سلسله به رواني په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته. ډېر نو کتونکو دا ډېر کورونه چې کوم دي نو دا موږ سره موږ کورونو ته هم پیسې ورلیږو ورسره چې کوم دی راشه بچي دي خو راشه دا راشه فیملی بنسپتي والا ته هم دعا کوه صحیح ده او دا چې کوم دی نو دا ځان سره ګوتې غوړي مې اوسه ښه اورې او بد دوا ښه الله هم خوشحاله